چې دوی موږ له دا پیسې نه راکولې نو دوی به موږ شادي حال ته نه غوښتو. روغتیایي کې دننه سړی مې زما سره دا کار کېږي نو د یو بل سره خو به خامخا کېږي. هلک یې په سټیج باندې ودرو، تصویران یې ترې واخیستې، له جنۍ نه یې تصویران واخیسته او واده سامان د ما ټول نسیحه په قرضو باندې اخیستي دي او موږ د خدای تعالی هغه جزانان یو. په دې سوالي کور کې ناست یم، دا چیک په دفتر کې پاتې شوی دی، سبا 11 بجې به تا ته چیک میلاویږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول زما د سوال ټولو مشرانو صاحبانو د تاریک انصاف مشرانو ته سلام. بعد د سلام نه عرض دا دی چې د دین الګوټي او هفته مهینه د تاریک انصاف حکومت ودونه شو، د زکاتي وتونه شروع کړل او په هغې کې ما فارمونه جمع کړل او دغه دی دا کار یې راله نور ښه ښه ټول هر څه سره یې برابر کړل. راله بیا د دې ځایږي نه دغه یې راله وکړو، دا دوه درې پېرې راته ټلیفون وکړو چې تاسو به شادي حال ته راځئ او 15 کسه مېلمانه به د هلک د طرفه راولئ او 15 کسه به د جنۍ د طرفه راولئ. نو هغه کسان موږ د دې ځایږي نه ځان برابر کړو او روان شو. شادي حال ته چې لاړو، کله کېناستو، هلته کې خلکو خپل چیکونه ټولو واخیستل. اخره کې چې موږ ته موقع راغله، هلکه مایي زموږ چیک موږ له موږ میلاو نه شو. چیک ما ته وویل چې هلکه وروره ستا چیک په دفتر کې پاتې شوی دی، سبا 11 بجې به تا ته چیک میلاویږي. ټولو ته اشاره کړم، ما ویل زه نه ځم له دې شادي حال نه، چې زما چیک ما ته نه میلاو شوی، زه نه ځم، زه عاجز یم. خو ما ته وویل چې په هر حال چې ده که نه خو ستا چیک په تا ته سبا میلاویږي په 11 بجې باندې، ته به 11 بجې دفتر ته راشه. سبا چې لاړو 11 بجې دفتر ته، وایي چې هغه خو چیک زموږ نه څه ګډوډ شوی دی او دغه دی دا جو څه چل ولې را سره شروع کړو چې نن او سبا او نن او سبا. په دې منځ کې هفته خو موږ لکه صبر وکړو، کته بره لاړو رالو پسې یو ته وینا بل ته وینا، خو لکه څه مزه یې ونه کړله. څه حال موږ له یې ویستو، بیا چې داسې کار شوی چې د دې زه پوه دا شوم چې یاره بیا دا شی چې نه کېږي نو په دې واده ما نه کوه. زما د واده وس نه کېده چې ما واده کړی وی. ما په نسیه باندې ما کټ اخیستی ده، ما بستر اخیستی ده، ما مقصد دا دی د واده سامان د ما ټول نسیه په قرضو باندې اخیستي دي. نو چې که د دوی بیا دا چیک زما لیټ کړو، نو که دا دوی لیټ کړی نه وي، دوی ما ته ویل چې دا نه میلاویږي نو ما واده نه کوه. اوس دوی چې کله دغه شی زما نه اوس بیا چې پسې لاړم، وایي چې هلکه دا اوس تا سپتمبر ته صبر وکړو که ډسمبر دی، خو دې باندې زه پوهېږم نه، خو لکه دا خبرې راته وکړې چې صبر کوه دې ټایم کې به دا ته میلاو شي. نو هغه شی زموږ نه داسې ګډوډ کړو او موږ د خدای تعالی هغه جزانان یو. په دې سوالي کور کې ناست یم، د دې کور کرایه رامانیشتې 1 روپۍ کرایه رانه نه دي، هسې خیراتي پکې کېنولی یم. نو زه مجبوره یم، زه بې وسه یم. نو که زما دا فریاد څوک مخکې ته واوري او ماله زما له دې دغه څه ثبوت را پیدا کړي او ماله حکومت کې خو نور خو داسې حل لږي چې داسې کسان یې راوستي دي کېنولي دي پکې چې هغه خدای تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي. سبا له شپې چې موږ لاړو، دی وایي چیکونه خو یاره ته اوس دغه ته نومبر ته که ډسمبر ته صبر وکړه، په هغې کې به تا ته میلاویږي. زما دې په خدای قسم وي چې زه د پي ټي آی خاص سړی یم.